نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون صدق الله العظيم سورة الصافات درویشتم پارا پنز اویایم نمبر آیت تھی فمخی رکو کے دنیکانو بندگانو کامیابی او نجات بیان شو اس پدے رکو کے ہم دنیکانو بندگانو کامیابی او نجات او دا ابراہیم علیہ السلام او نوح علیہ السلام واقعات بیانی گی کلچ قوم سرکشیو کا نوح علیہ السلام اقوی تبت دعا اکڑا اللہ پاک نوح علیہ السلام او مومنان تنجات ورکو او دا نوح علیہ السلام قوم کافران سرکشا اللہ پاک ہلاک واقعہ بصورت نوح او صورت ہود کی تفصیل سرا ذکر شوید بی اللہ پاک فرمائی منگ ابراہیم علیہ السلام پخاندادا نوح علیہ السلام پخاندان کے ابراہیم علیہ السلام پیدا کر چکم مشن او محنت نوح علیہ السلام اغا مشن او محنت ابراہیم علیہ السلام ہم اختیار کر قوم بد پرستو عقیدت اللہ وحدانیت بیان کر آخر قوم یورز میلے لذی ابراہیم علیہ السلام تے دعوت ورکو چمنگ سرا میلے تلال شو ابراہیم علیہ السلام داغوی دا عقیدے مطابق اسمان طرف تا اکتل داغین آباد و تویز بیماری دا قوم خیال دارا گئی چی ابراہیم علیہ السلام دستور نمعلومہ حالانکہ مکی پر سورت اعراف کی تیرشی سورت انعام کی ابراہیم علیہ السلام دستور و عبادت کو ان کو سرا مناظرہ کرے ہو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین پاغذے کہ ابراہیم علیہ السلام دستور و عبادت کو ان کو سرا مناظرہ ذکر شے ہوا ابراہیم علیہ السلام دستور و دا عبادت او دا غید تاثیر قائل نو یہ دیکھ ابراہیم علیہ السلام توریہ اختیار کرا ظاہراً کافران و خیال دارا کہ ابراہیم علیہ السلام جسمانی بیمار دی او ابراہیم علیہ السلام دا کافران و پد کفر بان ذہنی بیمار دا غی خیال یو ظاہری مانت اخی واقع استلا ابراہیم علیہ السلام تین جدا مانا واقع استلا ظاہری مفہوم خلافی او باطنی مراد او مفہوم کے موافق ہوئی دی تویرشی توریہ ظاہراً کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نون دا خبر دا ظاہر لحاظ سر موافق ندا لیکن باطنی لحاظ سر ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو زکر کافران و شرک و باغی خفو داغی سر ابراہیم علیہ السلام وینام موافق ہوا او دی تویرشی توریہ ابراہیم علیہ السلام دریز آیا پقبل جن کی توریہ استعمال کردے دا ظاہر لحاظ سر پدے بعد اطلاق دا دروغم کی گی حقیقت لحاظ سر دروغ ندی یو زیدہ او دویم ابراہیم علیہ السلام چکل دے کافران بوتان مات کر بوتان چا مات کردی دی وددی مشر مات کردی دی بل کبیرہم بل فعلہو کبیرہم هذا فاسألوہم ان کانو ینتقون دادا دی استاذ خدایانو غٹ خودے کری کافرانو خیال دار اگه زمان دا غٹ بوت یادی چکمی روغ جوڑ پری خود دے ابراہیم علیہ السلام اگه مراد دو چی دا رب العالمین کری چی اگه دا طول خدایانو للوے خودے خلاص دے ابراہیم علیہ السلام دیزے کہ ظاہر لحاظ سر خبر برابر ندا ذکر دی خیال خدای چی دی غٹ بوت کری ظاہر سر سمنوا ابراہیم علیہ السلام چکم مراد اقصاغی سر بالکل ٹھیک ولی رب العالمین دا طول خدایان دا ظالمان چکم خدایان دی دا غی دور نلوی خدای رب العالمین او اغا حقیقت کے رب دی
او د کافران د خدایان خو فرضیو نو رب العالمین د ټول مخلوق چې کوم رب دی دا کار هغه کړی دې تم ویلی شي توریا او دریم دا چې ابراهیم علیه السلام سفر کو او بلار کې بادشاہ ورته وی دا خزه دې صدا وی دا مې خور دا ظاهر دا چې دا خو دروغ حقیقت له سره ابراهیم علیه السلام چې کوم معنا خصل هغه سره ټیکو ځکه اسلامي خوري و دا خیال دا چې نسبی خوري دا او د ابراهیم علیه السلام مقصد دا چې اسلامي خور مې دا دې طویل شي توریا د ضرورت په بنا د الفاظ استعمال ول جائز ابو بکر صدیق سے نبی علیہ السلام سر روان دي د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته چې هجرت کړي کافرانو ابو بکر صدیق سے ابتدا سړی سوق دي نبی علیہ السلام هغه نه پیژن وای دا هادي دي ما تعالی راخي د دې مشرکان خیال دار هغه چې د ابوبکر صدیق سپ چې تکار لري او دی وته مثال د مدینه یا د علاقې د لار سیده کوي هغه خیال دار هغه لکه د کلی لار وته چې دی خواته لید او د حضرت ابوبکر صدیق سے مقصود دو چې دا ما ته د آخرت او د جنت لار خي ظاهر هغه تی واقعستو او بکر صدیق سے هغه بل معنا واقعستلا نو هادن نزدې معنا کافرانو واقعستلا چې لکه د کلی لار وته دا څوک دی ابوبکر صدیق سے صرف لارا رهنمایي کوي او ابوبکر صدیق سے معنا سو واقعستلا چې دې ماته د هدایت د کامیابی او د جنت لار کوي دا توریا دا جائز دا په دې ځای باندې د مودودیانو مشر لیکي نعوذ بالله وای هر پیغمبر ګناه کړی دا او بیا ابراهیم علیه السلام یادی وای د درې ګناهونه کړی درې پیری وای دروغ ویل نعوذ بالله خدا هغه خلک دا خبره کوي چې هغه سره علم ني د مودودیانو مشر جو د صرف سکولي تعلیم کړو علم یې نو کړی نو ځکه دا ګډي وډي وی ابراهیم علیه السلام د قوم ته چې دا خبره او کاغی تلال بس دی راغی په خدایانو باندې الکه خوراک ولې نه کوي فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون خوراک کوي کنه نو دا غي خود خوشاله روز خډیر خوراکي دي خپل ګوتان ته خو او کما قالو الکه خپل به خړلې خپل نه خپل کانو ګوتان ته خو دي با وتی الکه تاسو خبره ولې نه کوي نو بعد به په شورو ټول و دنیا کې چې کله غي واپس رال ابراهيم عليه السلام بوتان مات کړو په مشر بوتله په غبان د تبرو کا سټکی خو دو هغه وی دا چا وی دا خستا سمشر د خدایانو چې کوم مشر بل فالو کبیرهم هغه خیالدار هغه زمون دا بوت یاد ابراهیم علیه السلام رب العالمین یاد دین بعد ابراهیم علیه السلام تاغي اور جوړ کو پاغي کې اور کې واچو په سورۃ الانبیاء کې داغي تفصیل تیر شو چې ابراهیم علیه السلام باندې الله پاک اور داس مناسب کو چنے گرمی پیدا کول او نه یخنی پیدا کول مزیدار برابر شو اغه بعد ابراهیم علیه السلام دا علاقه خپل د بابل خار په خو شام تا په سفر باندې روان شو بیا وتا ظالم بادشاہ چې کوم هغه تخپلا لوریا یو وینځ په تحفه کې حضرت سارا رضی الله عنها تورکړه هاجرہ هغه سره ابراهیم علیه السلام وادو کو زوی او اسماعیل علیه السلام هغه دواړه مکه مکرمه کې پری خود او دی تبل خواله سفر ته شام بیا چې کله زوی د بل سیاد الله سکالو شو بیا حکم شو درش په خوب لیدو په اتما نه هماله سماشپا چې زوی علالوما اسماعیل علیه السلام زوی ته وچ دا شان خوب ملدل دي نو زوی خوب الله جل شانه پیغمبر جوړو د دې وجنا غوته بعد بابا چې څنګه د خوخي سه حکم کیږي زه تیار یم ان شاء الله یا زکه چې د الله امداد غوښتو پزان باندې اعتماد کم پکار دی او د الله جل شانه توفیق پکار دین بعد ابراهیم علیه السلام زوی ځان سر روان ک پډړې سملو چاړې پیراق کا چاړه کار نه کوي تر دې پوری چې ابراهیم علیه السلام تعالی پاک د جنت نه ګډ راوستو ابراهیم علیه السلام هغه لال کا غځې کې چې کوم خلق په هغه باندې وغه وړي
او ابراہیم علیہ السلام امتحان اللہ پاک پاس کو کامیابی ورته نصیب کا اللہ پاک فرمائی دینا بعد منگت زیر ورکو چستا بزوی کی گی حضرت اسحاق علیہ السلام او داغی واقعہ مخی پر صورت ہود کی تیرشی ہوا چه فرشتی راغلوی دا قوم دا لوت علیہ السلام دا عذاب دا پارا او بی بی حیران و چه سنگا جبا ملمانی دی خوراک سکاک نکی ایو تا خوش خبری ورکی چستا بزوی کی گی او اغلا منم وقت دا غبنمو اسحاق علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ پدیجے کے دا واقعات ذکر کئی مکی تفصیلا ذکر شوی ذکر منگو تاسو دیجے کے مختصر ہوئی نو فرمائی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پتاقی سر آواز کو دعا اکڑا نوح علیہ السلام دا قوم خلاف فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پس منگ دیر خو قبل ان کیو دعا یا اکڑا چا قوم سرکش اللہ حلاکی کا اللہ پاکی دعا قبل وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمَ مُمْدَتَ نجات ورکو دد اہل تا دلوی غمنا چه غم دا غرق دو دا شرک و دا کفر وجعلنا ذریته هم الباقین او من اگرزو اولاد دا دیپ باقی خلقوں کی وترکنا علیہ فی الاخرین او من اگرزو پدباندی پرستنو خلقوں کی سلام سلامتیا على نوح في العالمين فنوح عليه السلام فمخلوقاتو کی انا كذلك نجزي المحسنين یقینا دارنگ من بدلور کو نیکانو تا انه من عبادنا المؤمنين یقینا دیو زمون تا نیکانو مومنان بندگانو ثم اغرقنا الاخرين بیا من غرق رستنی خلق وان من شيعته لابراهيم او یقینا اولاد دنا یا د متبعیننا خامخ ابراهيم علیہ السلام دا آیت شیعگان گرزئی نعوذ باللہ و ابراہیم علیہ السلام شیعو مخی رضی کیوں ملگری تپوس کوئی شیعہ سر بحث اگر آتوئی چی ابراہیم علیہ السلام شیعو قرآن کرام علاقہ کم دیکھی دا آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ دا شیعگان علاقہ دا رزیل بچیا شیعہ خود پیدا شوی دا نبی علیہ السلام نرستو دی ابراہیم علیہ السلام دور کے دا شیعہ مردار چپ خدا ظالمان حالانکہ دے کے معنی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ اولاد نوح علیہ السلام نا نوح علیہ السلام نا 2440 سال بعد ابراہیم علیہ السلام پیدا شو نوح علیہ السلام پا دور کے ٹول خلق مرشل صرف دا اولاد برقرار پات شو ابراہیم علیہ السلام دا غب اولاد کرا نو مراد دا غب اولاد یا دا غب متبعینو کی چکم خدمت نوح علیہ السلام دا اللہ دا دین کرو او مقشان خدمت ابراہیم علیہ السلام کو نو دانا چی ابراہیم علیہ السلام شیعو دا بیخی دروغ دی سوچا دروغ کو شیعہ چی دروغ نوی تراغی دیکھ پلغا گندد دین نشی ثابت ہوئی اذ جاء ربہو بقلب سلیم کلچ راتلو کردو پل لبتا پزلو سلامتیا والا اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون کلچ دو بقبل پلارو قوم تتاز دکم سز عبادت کوئی ائفکن آلتا دون اللہ تریدون آیت تاسو دا دروغ دا بطان جوڑوی دا اللہ نے علاوہ دا دیتا سے عبادت کی دا غوارے فما ظنکم برب العالمین پس تاسو سخیال دی دا رب العالمین پا عبادت باندی یا دا رب العالمین دا عذاب نا پا بچ کے دو باندی فنظرن نظرتن فی النجوم چاگی دعوت ترک چمنگ سر چکر تلال شاہ ابراہیم علیہ السلام نظر کو پا نظر کورستورتا فقال انی سقیم ابراہیم علیہ السلام فرمی یقینا ز بیمار یما فتولوا عنه مدبرین پس دی وڑ دنشاک ان کے فراغ الى آلیتم پس دی متوجی شد دی کافران خدایان تا فقال لا تاکلون وی فرمائل تاس والی خوراک نکوی بطور استحضاء چی تاسو باندے خدا خلق دیر امیدون دی کافران خیال دی زمان خدایان دی خوراک والی نکوی ما لکم لا تنتقون سچل شوی تاسو خبری والی نکوی فراغ علیہم ضربا بالیمین پس متوجی شدیتا پوہلو پخیلاس باند فاقبلو الیہ یزیفون پس دا خلق متوجی شی ابراہیم علیہ السلام تچ منڈی را وحلے قالا تعبدون ما تنحتون ابراہیم علیہ السلام دعوت پرکو آیت تاس عبادت کی دا خدایان چه تاس پخپل لاس تراشل جوڑ کری دی واللہ خلقکم ما تعملون او اللہ تاسم پیدا کری او سچ تاس کی دا ٹول کارون اللہ پیدا کری دی قالو بنو لہو بنیانا دے خلقوی تاس جوڑ کے ابراہیم علیہ السلام دا پار آبادی فالقوہ فی الجحین دی واجب دے ڈر اور دا جہنم پشان کی فارادو بی قیدن فجعلناهم الاسفلین پس دے ارادو کرد ابراہیم علیہ السلام خلاف دس وزولو
پس من وګرځول د دوی دا تدبیرونه ښکته او ذلیله. وقالو ابراهیم علیه السلام او فرمایل انی ذاهب الی ربی سیهدین، یقینا زه تلونکی خپل رب طرف ته، یعنی د خپل رب په حکم باندې علاقه پرېږدم زر ده چې ما ته به رهنمایي وکړي چې کوم خوا لاړ شم. رب هب لی من الصالحین، یا الله پاک ته ما ته راکړې نیک اولاد. فبشرنا بغلام حلیم، موږ زیر ورکړو د تا په زوی باندې چې هغه بردبار او ډېر صابر او اسماعیل علیه السلام باندې. فلما بلغ معه السعی، هر کله چې ورسېدو د دا زوی السعی منډو تړلو ته، یعنی قوت او صحت ته. قال یا بنی، ابراهیم علیه السلام اے بچیا، انی ارا فی المنام، یقینا زه وینم تا په خوب کې، انی اذبحک، چې یقینا تا زه حلالوم. فانظر ماذا ترى، پس ته وګوره فانظر ماذا ترى، پس ته وګوره ماذا ترى، څه چې ستا خوښي، یعنی مشوره راکړه ستا څه خیال دی بچي. قال یا ابت افعل ما تؤمر، او اسماعیل علیہ السلام اے بابا جان توکا چې څه ته حکم کیږي. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، زرد چې ته به ما مومې ان شاء الله د صابرینو نه. فلما اسلم، هر کله چې دا دواړه الله پاک ته ځان وسپارو. وتله للجبین، او دی یې سملو په ډډه باندې. للجبین بعض خلک وی پړ مخې سملو، نو پړ مخې تندي داسې راځي، دې ته جبین نه وي، جبین د تندي دې طرفونه ته، دې ته جبهه وایي. د تندي په دې ډډه باندې سملو، په یو غاړې سملو. ونادینا ان یا ابراهیم، موږ درته آواز وکړو اے ابراهیم علیه السلام، قد صدقت الرؤیا، په تحقیق سره تا رښتیا که خوب. انا کذلک نجزی المحسنین، یقینا موږ هم دارنګې بدله ورکوو نیکانو خلکو ته. ان هذا لهو البلاء المبین، یقینا دا خامخا لوی امتحان واضحه. وفدیناه بذبح عظیم، او موږ قربانۍ کې ورکړه د تلبیه قرباني د ګډو. فدیه کې مدد تبل ګډ راوستا غیلال. وترکنا علیه فی الاخرین، موږ پرېښوده په ده باندې په رستنو خلکو کې. سلام سلامتیا علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې. کذلک نجزی المحسنین، همدارنګې موږ بدله ورکوو نیکانو خلکو ته. انه من عبادنا المؤمنین، یقینا دیو زموږ د نیکانو مؤمنانو بندګانو نه. وبشرنا باسحاق، موږ دته بیا زیر ورکړو په اسحاق علیه السلام، نبیا من الصالحین، چې دا به پیغمبر یو د نیکانو خلکو نه به وي. وبارکنا علیه وعلی اسحاق، او موږ برکت واچو په ابراهیم علیه السلام او په اسحاق علیه السلام باندې. ومن ذریتهما محسن، او د اولاد د دې دواړو نه بعضې نیکان خلکو، وظالم، او بعضې ظالمانو لنفسه، په خپل ځان باندې مبین واضح ظلم کوونکي. واخر دعوانا